امام بخاری رحمہ اللہ عادت طریقہ اور ابداد دے بچوں تک درنا ہے، بچوں کو اندر پڑھیں. دعب د امام بخاری رحمہ اللہ دا دے چکر دے یو مسئلے پسیشی او داغی اثبات کول غواړي نو پاغي باندې خپل زور علمی صرف کړي. دا تقریبا پورا یو صفحہ مکمل بلا ترتیب مباحث امام بخاری صرف دا یو مسئلہ ذکر کړي چې عادت طیبه د پیغمبر علیه السلام په وخت د مکالمې د مخلوق چې کله به چا سره خطاب کول غوښتل اول به حمد د باری تعالی اووي، اغین بعد چې کله به مخلوق سره خطاب کو نو اما بعدو بوي. او د اما بعدو مقصد داو چې فصل راشي په مابین د ثنا د رب او په مابین د دعوت ته مخلوق. نو د اما بعد مقصد سده فصل راويستل په مابین د مدح د باری تعالی، صفت او ثنا د باری تعالی او خطاب چا سره مخلوق سره. نو بین الحمد والخبر فصل راوستو د پر عادت طیبه د حضرت سو اما بعد. اوس په دی باندې دا بحث دی چې اما بعد دا حضرت صلی الله علیه وسلم په دې کې موجد اول دی یا د امام الانبیاء علیه السلام نو مخکوم چا په خپل کلام کې اما بعد ویلي دي. نو علماء وی چې نه د نبی علیہ السلام نه مخکوم د اما بعد کلمې مشروعیت او داغي اجرا علی السن الخلق موجودو. خو بیا په دې اختلاف دی چې اول من ابتدا بهذه الكلمه فهو من هغه څوک دی. د یو قول چې د خلقو د علماو ډیر غوړه دی چگہ داؤد علیہ السلام دے. اور قرآن عظیم سورۃ صاد کے چرازی وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب نمانگ ورکڑو داؤد علیہ السلام تلوی علم پویا وفصل الخطاب اور جدا کول د خطاب د تعریف د اللہ مانا شو فصل الخطاب او جدائی راوستل په منځ د خطاب کې. تو خطاب مع الله تعریف د الله او خطاب مع الخلق الاخبار باوامر الله تعالی. او دې ته شیخ معنا کوله فیصله کن انداز د گفتگو. شیخ محترم فیصله کن انداز د گفتگو. او دغه خبره بخاری شریف کې ذکر دا تو ګوره 528 صفحه تاسو ډیر زیات یې کی مام کوټ اغوسته او سار بیا په کوزمه کما دمر ګرمي بني خود په پیغمانه او دی الله خیخ کی فما په رمبال واچ خاجی 528 ماشاءالله رانجو والے کی واړه وشاوه. فاتیناه الحکمت وفصل الخطاب سکه مولی سي حاجی ګوره دا زیبتن الله شنو دا ډیر قیمتي زیو. دا ګوره مولانا صاحبہ الله 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 الله
باب ذکر اسحار النبی علیہ الصلوۃ والسلام. دغه بعد بیا ګوره پیغمبر علیہ السلام د دې تذکرہ کړی دا. ٹھیک شو جی. فقالت يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك وعزا على ناكه بنت ابي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشهد يقول اما بعد. ٹھیک شو مولانا صاحبہ. او دارنګه د داوود علیہ السلام په تذکرہ کوم راځي. داوود علیہ السلام اچھا اللہ اللہ. چلو مسئلہ حل تھا. رواوی کرمان ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلو مخینا. وقال محمود حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام قال امام بخاری قال محمود حدثنا نوی. معلومه شو چې دا امام بخاری ته په واسطه د چار رسیدل دي یا مذاکره د علم وانه پای کې قال محمود. لکه مونږ اوس خدا مونږ نوې مولیان خو پټي خو لکه یو عالم جلسې ته لاړ شو او هغه تقریر کوي. په تقریر کې یو خبرو کې نو مونږ بیا وایو چې فلان کې څه ویلو او د فلان کې نه مې اوریدو. خو مونږ داسې خلک مونږ داسې نه کوو. تخیل ورته کنه یو سړیو نو ما تقریر کړو په یو ځای کې په صورت عصر باندې دغه خلاصې بیان کړی و. نو بل کس یو لوی جلسه کې دغه اعاده وکړه. انو بیا وروسته وی چې مې دا به وی بڑے استاد فرمایا کرتے تھے. تو بڑے استاد یې شیخ القرآن غلام الله خان سے دغه خو هغه نو لیدل کنه. چې تقریر خلاص کړه ماته میں نے آپ کی نقل پوری اتار لی کہ نہیں. نما یہ اگر ادھر کہتے تو گناہ ہوتا. ماته اسلام میں څنګه پورا نقل وکړه. ما کې جلسې کې دی ویل تا بڑے استاد تو دغه بچیا تا بڑا استاد قتل نه کو چھوٹو استاد نه دی اوریدو کنه. خیال نه ورته خو دې مولیانو کې تدلیس ته مسلم مقدمه وای خو دې په پوی کې نه بیا تدلیس کوي. امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث دی خو تدلیس نه کوي. قال محمد استاد منه ده محمود خو په مجلس کې دا خبره کړې او ماته اورېده دا نو زه ذکر نقل کوم. جی. وقال محمد حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت دخلت على عائشه والناس يصلون قلت دا حدیث تا مخ کې ویل اوس وته تکړه شيخه فقلت آیه استفهام دی. آیت دا سنخدا سلوی علامه دا سو افت دی جی سو عذاب دی. اشارت برأسها نعم قالت فاطال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جدا حتى حضرت مزخ کافی اگود که جد مانا کافی حتی تجلانی الغشیو تردی چراغ راواچو لشو پا ما بن بیهوشی پٹ کرم از بیهوشی ویلا جنبی قربتن او زما غارتا یعنی زما طرف تا زما په یو اړخ باندې یو مشکیزه و د ابو نه ډکا ففتحتها نو پرام نشته. چلو فجعلت أصب منها على رأسي فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد قالت ولغت نسوة من الأنصار قالت اسماء ولغتا نسوة من الأنصار سمانا او شورو کا بعض زنانو د انصارو اوس لغت اتیان بالکلام الفحشم وی خدلتا توبیب و بازی دلتا فقط لغتا یہ اتا بالکلام شور جوڑ کر لغت مانا شور جوڑ کر. جی. فن کفأت الیہن نظم مائل شم دویتا لأسکتهن زبستا پزیما دیلی پار جزی
چپ کم دوی لره خاموش کم چې نیک بختو دا وخت د چپوالی تا شور کوي جی فقلت لعائشة ما قالت ما من شيء حضرت اجماع من شيء لم اكن اريد نو یو شی چې مان نه پور نو لیدل الا وقد ريتو لیکن تاکي سرما ولید فی مقام هذا حتى الجنه والنار وانه قد وحي لي انكم تفتنون في القبور مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال التسميه صفی کے تا تعویل د شابه تکلشا يؤتاحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن وقال المؤمن شك سبحان الله فيقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا وأتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به وأما المنافق بالموتى فشك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري ما سمعت مات يقول شيء فقلت قال هشام فلقد قالت لي فاطمة دا خبر ما یاد کړه غیر انها ذکرت ما یغلظ علیه سوا د دینه چې اسماء ذکر کړو ما د هغه عذاب یغلظ چې سختی به کې دی شي په دې کافر باندې په قبر کې یغلظ علیه معنا تغلیظ نه دي چې سختی به کې دی شي په دې باندې په قبر کې نو ما سار د حرم د مکی اقامت اورید زکه ته په نشه کې منم خیال کوی نو او 8:05 چې موږ څخهونال په اقامت تسار کېده څو علماء دلی دا ټک نغیب څه مسلې ته پوښتنه وکړنه بیا موږ ته دعا وکړو یو دعا د زکو مسلم هغه خوایا ما ته د دې ځله په نه کې بیا چې طالب ته کوم میسج وکړي میسج څو عربي لیکل شي کلی کلی شي خانو بیا میسج ویلو ورته دې کې ناصاب اقامت الله اکبر والله ما بخاری بند کړم کاش زوالته احمد چلو شابه قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا ابو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بما او بشيء فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه مال یا شی فقسمه حضرت د تقسیمول اراده وکړه او دا ستا حاشیه لیکل دي چې حضرت ته کمال راغلو دا د بحرین مالو فاتا رجالن وترک رجالن ورک باز خلق تپیسی دولت او باز ته ورنک معنا چې کوم لیرو نایله ورک چې کوم خپل او زیات مانوس ور سره نغیته ورنک فبلغه تشغنا ان الذي ترك حضرت دا خبر رسیدا چا خلک حضرت په تقسیم کې پریخو عتبو سمانا خفقان زارو کو زمانو کو عتبو د اتاب نه دی بدویل توبه وځه عتبو ازاد خفقانو کو ارزه کې په خیال کې مولوی سیوا زمانه د شیخ خبره ده چې څنګه د یو چټاکه علم لپاره یو من عقل پکار دی فامد الله ثم اسنا علیه ٹھیک شو زکه کس نه دی هغه څنګه علم وو خو عقل کم علم وو عقل کم زکه وی چې انی کنت من الظالمین پیغمبر په خپل اقرار د ظلم کوي فتكونا من الظالمین الله ورته تاسو شه د ظالمانو نه وجوګه انی کنت من الظالمین وجدک الظالم گمراه ته وی کړه نو اس کتاب په کې تعویل کړي څنګه وکوي خواږي سره چون کې علم وو هو عقل نو سمې وسمې زهره خیر ده زه ارڅ چوش دو شو سره بس امام بخاری دغه خېچ اما بعد بس حضرت پاسه فحمد الله ثم اسنا علیه ګور مولانا دی کلمینا دا معلومه شوا چې حضرت چې کومه خبره دواز کولا حمد و ثنا به وي منګه سره چې منبر باندې کینو تقریر ته نحمده و نصلي علی رسول الکریم بعد پکار چې هر یو خبره چې کوي نو وای زه په خپل خطبه وی مخروي مصرا بخاری شروع کوم د بخاری نه اهم شی بل سره حضور وی الحمدلله نحمده او کله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه ونه جوګنا او کینو کله کله په شر جامع عمل کو الحمدلله ولیه والصلاه علی نبیه
ورنشو کنا انا مختصره ور خبره وکړو لیکن بہرحال اتیان د حمد ضرور پکار دی جی فوالله انی اوتی الرجل حضرت ز ورکوم مال یو سړی تا وادعو الرجل او بل پرېګیدم والذي ادعو هغه سړی چې ز پرېګیدم احب الی من الذي اوتی اما تدیر محبوب دغه نه چې ز ولكن اوتی اقواما زور کوم باز قوم تاولی لما ارا فی قلوبهم زوینما دای پسونو کې په اعتبار آثار ظاهریو قید بولګي مولوی صاحب چونه خوایږي زوینم دای پسونو کې په اعتبار آثار ظاهریو من الجزاء د بی صبرنا والحلعی او د حرسنا شیخ القرآن بمانا کل خلق الانسانو حلوعا پیدا کرشید انسان چنگدارے چنگدارے او کلوے بے صبرا لومبر دا ټول ترجمه پیدا کرشید انسان چنگدارے چنگدار بھی کنا ویلی کنا چنسو ملاو شنم خلای وازکی تکبر کی چی ملاو نشی بے خلای وازکی بے صبری زار کی چنگدار پوشو کنا بے صبرا لومبر حالو واکلوا اقواما او حوالکم ربتا اکلوا من یاد شا دا توکیل نه دی عقل نه دی از حوالکم بعض قومنا الا ما جعل الله فی قلوبهم اغلوی کمال تا چلا اچول دے دای پسونو کی من الغنا د بے پرواینا مالداری یعنی مالداری د زونو چې بے پروايي دا والخير او د خیرنا فیهم پدوی کی بس بل خیر او د خیرنا پوش مولانا صاحب فی عمرو بن تغلبہ فوالله ما وهب ان لي الو وعلیکم السلام اچھا 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 تو اس کو لے جاتے تو اچھا تھا نا یار تم متمم ہو پھرنے ٹورنے والے ہم فارغ نہیں ہے نا تو یہ اس کو بھی لے جاتے ہیں اور پھر میری گاڑی بھی خراب ہے اس کو بھی مستری کے پاس کھڑا کرنا ہے اس کے انجن میں تھوڑا فرق ہے میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر میں اس کو چلاؤں گا نا چلو ایسا کرتے ہیں چلو پروگرام تو کرے نا اچھا 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 ٹھیک ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خجی واکلوا قوم لا مجال فی قلم الغنا بے پروائی والخیر بس خلاص عبد الوارثہ بس اس نبی علیہ السلام فرمائے آغا خلق چې په زونو کې غنا او خیر دې سوق دي فیهم عمرو بن تغلبہ سبحان الله د آغا صابرینو کې نا عمرو بن تغلب راوی الحدیث هم دې چې داوی عمرو وی فوالله ما احب قسم دې په خدای نفخوما ان لی بکلمت رسول الله خمر النعم خمر النعم معنا دا یو کلمه چې حضرت زما په بارکه ویلا چې د صابرینو کې عمرو ابن تغلب دی د دې کلمې په مقابله کې ټوله دنیا حضرت ما تر اکړه په نوم خوښ زه په دې خبره خوښ شوم خوشاله شوم حالکه دې ته نو ور کړی خو دا د صابرینو ګروپ کې یو دی هم دی نو دې زیات خوشاله شوم په دې باندې زکه مدح د صبر او شو کنه جناب وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيلان بن شهاب قال اخبرني ابو بكر عن عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتح دا حدیث موږ مخ کې ویل تراو کې چلو فصلوا معهم فاصبح الناس فتحدثوا دې خپل منځ کې بحث شروع کو جی فکسر المسجد من الليله الثالثه نو زیاد شو خاوندان د جمعات یعنی مزګزارا د تیر شوی شپې نه جی
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بالصلاة فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد علی تنگ شو جماعت د مسگزارانو نا عجز المسجد عاجز جماعت عن اهلی د اهل د مسجد نا د جماعت اهل سوق دي خو مسگزاران دي امراد تنگ دو یعنی شو چتولې معنا تنگ شو خلق زیاد شو قربان حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد. بس امام بخاری دقق چې سار را پات تقریر کو نو فتشهد او ما بعد بس دا بخاری تاسو مسله ثابته کړه چلو. فإنه لم يخفى على مكانكم لكني لا لم يخفى علی مکانکم نبی علیہ السلام پټنو دمانا تاسو مقام تاسو د شپې راغره ټوخه ټوخه کول او غاړي مالي تازه کولی په دې نیت چې حضرت خبر شي کنه زو دغه نو ما په ما باندې تاسو خبره پټه نه وا لکنی خشیتو ان تفرض علیکم ذرا نغلما ولی یریدما چې فتاسو به فرشي فتعجزوا عنها بیا فتاسو عجز شه دغه ادا کولنا پوش مولانا تابو یونس دا اوقیل اتباع موافقت په دې روایت کې یونس کړی دی یو خبره د حاشیه بویل غواړي بغیر دینم خلاصې نشته ده ډیر ناشنا جمله ده چې سوالو چې پیغمبر علی السلام درې ورځې کو په سلام شپې را نه غي نو عمر ولی راغی عمر ولی امر کو چې تراوی په جمع کوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله ناشنا خبره ده وای عمر زکه کو چې عمر ته دوه خبرې مخکې شوې یو دا چې حضرت خو شوق وو چې دا تراوی کومه خدا خوف فرضیت نه پری خودل نو عمر ته خوف د فرضیت نو زکه وਹੀ بندا زکه دې دا امر نافذ کو بل وجہ د انفاذ د تراویح په زمانی د عمر زکوا چې حضرت عمر ته پته و چې دا عمل محبوب د نبی دی پای پرې خو خوف د فرضیت نه راشه د پیغمبر محبوب خلقو ته بیا حواله نو اصل کې تحویل د محبوب د محبوبیت ته پیغمبر دی او امر بالدوام ولکړه او چې خوف د فرضیت نو مثلا شو ماشاء الله ما شاء الله ما شاء الله چلو. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه عن ابي حميد الساعدي زما په دې کتاب کې د عاشقانه ولا د خو داسبي وي ام کله حضرت عمر اعلان وکړ نو علي صاحب چې کله جمعه تلار جمعه ته ډکو کته نو ویسه امر عمر بذالک نور الله مسجد عمر کما نور مساجد الله داسې نه الله دی حضرت عمر قبر درناګانو نه ډکی وګوره د الله جمعه په خیر ډک واه واه سمره محبت د علي عمر صاحب سره د علي صاحب عمر صاحب سره على رغم انف الروافض دي ظالمان رااله یو بل ته دشمنان کړه چلو انه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشيه بعد الصلاه فتشهد واثنى ثم قال اما بعد تابع ابو معاويه ابو اسامه عن الشام عن ابي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اما بعد تابع العدني عن سفيان في اما بعد بس یعنی اما بعدو کی عدنی موافقت کړي دي لیکن د نور روایت کې د موافقت ذکر نشته ده اقام عشيه بعد صلاه دا عدنی د سفیان نه ذکر کړي فقط اما بعد کی موافقت ده جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن ابن سر بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشهد يقول اما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري به قال حدثنا اسماعيل بن حبان قال حدثنا ابن عسيل ابن غسيل دا غین بوایخه زجت څوکي ما دې ماجومان ته سفاری ویل کنه قاعده سفاره تاسو مې قصه کړې وکنه یو الک وغي بغین نشو ویل نو ما بوته عین غین نغه عین عین مالک غین وایا نغه نه بغین نه راته مې ته کنځل څنګه کوي پوښ کنه الته خدای چې او غین وای کنه بس ویجی اوس به ان شاء الله خطا کی انا بس دغه سوای ښا حدثنا ابن غسیل او دا غسیل چوکه رضی الله تعالی عنہ
دا حنزله سیو الله او تقسیم درب تو ګوره خام حنزله زید ابي عامر او ابي عامر اگر راهب چې د پیغمبر سیو لوی دشمنو او مدینه پرې خوا او شام ته یا روم ته تلو او الته د پیغمبر علی السلام خلاف سازش کولی ځکه سازش د دین چې دی د بيدینه ملک کیږي دا کوم چې کنده د بيدینه ملکونو کې تعلیمونه خلقو کې نو چراش اسلامی مملکت ته د اسلام خلاف خلقو ته خبر شروع کی او حدیث پر عاشی لیکل دی نه وعده کړه اوه هاي هاي وعده کړه آئے ہائے پوچھو گا نا مجھے سیوا تا خیال نہیں ورتا دا شیر کی نہیں او سندر میں درتے نو اللہ اللہ تا خیال نہیں ورتا مولانا صاحبہ نو چې دې سارا پاسې ده نو په دې باندې غسل واجب حدیث کې راځي چې دې کله احد کې شهید شه کنه فرشتو ولا غسل ورک نبی علیہ السلام دې د خدینه ته پوښتنه کوي چې سا خوند کور نه په څه حالت کې تلو وې د الله پیغمبر کو نو وته د غسل پیرا دې روانو فسمیا هیاتن आवाज د شرکت په جهاد واورید نو دې ماته چې غسل کوم نه او تکی خدا قصې زوا او چې لارو جنگي ده نو شهید شو نو بیا خو چې شهید شو الله پاک وي ذاتو ته ما دې پارالي نو اوس به فرشتو ته چې ما دا بندو لامبا وای ناغي فسمیا حیاتن نو غسل فرض پر خود او جهاد کې شرکت وکړه او تاسو چې کوم دې کنه مولانا صاحبہ حقوق العباد چې ډېر تنگ تونګي نو سلور میاس کې یو ځل دی نو تاسو اب تک چې د سبقونه خراب بخاری او تفریګ ده علم تسمع حیات البخاری فتتركون البخاری وتذهبون الى البيوت ايها الاخوان چلو جی قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا گولا مولانا صاحب سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر دا حضرت آخری وقت کله چې بیمارو وکان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفتا على منکبه او خطا حضرت منبر باندې په داسې حال کې چې اچون کې او صادر پخپلو ګو باندې لکه داسې سوي چې صادر چې خدا سي ګندا سي داسې کړو صادر او راغه او تور رمبالي تړلو وقد صبراسو باصابه دسمه او تړلو په سر باندې آغا صادر ید رمبال دسمه تور گورا سال ترمیزی ویلی دا ثانی ترمیزی شمال ترمیزی حدیث کی راضی چې پیغمبر علیہ السلام بخپل ویخت ډیر غوړول او بیا د حضرت د ویختو د پار مستقله کپڑا بوا پای کپڑی باندې بس هغه به حضرت چاپیره کړي و د سرنا چې بستری و غیره خراب نشي لیکن آغا ټوپای یا آغا کپڑا چې وا هغه سره به خروج حضرت د بیت نه نکاو ځکه چې دید کیفیت کې بار راوتل چې کم دینو مناسب ني او بیا داسې عظیم شخصیات سره نو دې لپاره دا معنی نه کو چې داسې متن په سر مبارک باندې رومبال غوړ رومبال په سر کړو نه داسې متن الله دې رحم وکي په دې محدث باندې چای معنی د سودا کړی دا او دا منګه التم په پخوا په زمانه کې په شمایل کې دا کولا تا خیال ورته کنه او د ډیرو شراح د شمایل د لیکل دي چې د سیما په معنا د غوړ رومبال باندې کوي بلکې تور کپڑا هغه تور کپڑا داسي چې د لنه لګه غوړه ښکاري یو خو دې اسی کا تک توري ایو داسي چې توروالی ته مایلې
نو هغه مایل کپ توروالی ته چې ته په سره نو لر نه کاری لګوي پټکي غوړ په سر کوي د تیلو نه غوړ دی حالانکه په تیلو غوړ نه دغه رنگ داسي جی بس باب خلاص باب ثابت شو فحمد الله وثنى عليه ثم قال ايها الناس الیا راشه ما سخا فصابوا الى راجم شو خلق حضرت سيرتا ثم قال ما بعد واه بخاري زنده بعد فإن ذو الحي من الانصار يقلون دا دل انصار چې دوی وکمیږي ويكثر الناس مهاجر بسوا کیږي الله اکبر مقصد دا او دا حاشیه لیکل دي دا اخبار بالغیب معجزه او د پیغمبر علی السلام او ظاهر خبر دا چې یو قبیله نه کې قلت خامه خرازي په نسبت ته مهاجر په نسبت ته نور خلقو او دې کې لوی اشاره شو چې خلافت فقو ریشنا خلافت په قریشو کې راځي دغه د پاره قریشو ته خطاب دی چې د انصار لوی خلق دی دوی په ما لوی احسان دی نن په بخاری ثانی کې وایي چې کله د انصار یو ځل د انصار خزي زنانه ماشومان وعده لته او بیا چې راتلین پیغمبر علی السلام په ډیر محبت سره پاسه دو او دغه نظاره کولا دې خلق ما سره ډیر خېګړي کړی الله اکبر زراله مال زیراک زما مرګتیا وکړه مکانونه راکل باغونه راکل پای کې برخه راکړي دوی ما سره ډیر ښه کړی دي الله اکبر حالانکه پیغمبر خو هغه سره دغې نه ډیر ښه کړو ایو ته په دنیا کې رفاقت ورکو نبی پاک ول په جنت کې رفاقت ورکو لیکن پیغمبر خپل احسان ول نه یادي ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر الله اکبر توجه ہے مولانا صاحب جی فمن ولی شیء من امت محمد صلی الله علیه وسلم هر هغه څوک ولیا چې حقدار شي ولی معنی ولایت نه ده ولایت نه مراد مشر شي امیر شي صدر شي وغیرہ من امت محمد صلی الله علیه وسلم فاستطاع او بیاد دی وسو ان یذر فی احدن چې چاله تکلیف ورکی او ينفع فی احدن یا چاله خیر ورسی په اتباع اسباب ظاهریو یعنی واسطه تړلو پرانستوي معنی دا شو واسطه تړلو او د پرانستوي فليقبل بس دې د قبول کی مم محسنهم اخیګری د محسنینو د انصارنا ويتجاوزوا او دې درگذری کی عن مسیهم یان مسیهم دا چانا چراتل کی پنا ناخوالو باندې گناہوں زمانے نہ کوما ان مسیهم شراتل کې د دوی نه په ناخواله خبرو باندې الکه کې چاته ته ناخواله خبرو کو خیر دی تو څنګه خیر دی دالوی سره دی خلاص هیڅ خبره شو جی قربان دتا نه باب القاده بین الخطبتين يوم الجمعه ګورا مولانا صاحب اور امیر صاحب دیده پوری امام بخاری فقط دا در تخودل چې من قال فی الخطبه بعد الثناء اما بعد او احمد ته خود سوچ کوا د دې بوډا دا خبره بیا په کور کې یادوا او مدرس بخاری بتل علی ان بیا غي ته یادوا کی څوک د تملان شي بخاری ته نو خود ته وایا خو بخاری سره خپل تعلق په خامخ ساته دا زما غره غپ نه دا یو لوی نصیحت ده او ځکه چې رأیت العلماء والطلباء العلماء يدرسون القاضي وحمد الله وهم لا ينظرون البخاري في مكتبهم ولكن لا يعلمون مكان وضع البخاري في مكاتبهم اعتدام پتی مکتبه کې بخاری کم ځای کې پراته بخاری وای خمري سیوا بیا بتا ته الته پته لګي چې بخاری کې امام کمال سمره لوی کړي دي ٹھیک شو کنه او دې ځکه یو خبره یاد ساته دی بوډا د خلی خبره ابن خسر ذات تبارک تعالی پاک جنرال بخاری کې منغو قتل دې ځکه داخل شو دې ځکه دا خطاوي شو دې ځکه دا چلو شو لیکن او خيار او عقل من سره چې دی د مدایح پسیزي نه قایص پسینه دي امت د امام بخاری په
مدح او په صفات او په کمالات متفق دي چانه دي لیکلي سوا د چند کسانو نه امام بخاری دا چل شو باب کې خدا حدیثو ملام نشو ورنشي او ابتدایونه چې امام بخاری ته وګوره محمد ابن یحیی الزهیلی نه ویلو او دی غیر رنم نه علی محمد وی خبره اغرم دغرم کی او زهیلی نه ښکارا کوي دا خبره نه خي نو معلوم شو کمالات انسان داوی چار خاوند د کمال ته بل کمال ښکاری خاوند د کمال ته بل کمال ښکاری نو تاسو ان شاء الله کمالات بخاری چې کوم دي نقل کوي وا اوس دا اما بعد باندې حدیثونه جمع کول لوی کمال دی مولانا صاحب او دا ډیره مشکله ده اوس وی باب القعده بین خطبتين يوم الجمعه باب دې په بیان د ناستی په منځ د دوړو خطبو کې پرز د جمعې ذکر الف جانا په دې کې درې مسلې دي چې دا قعود بین خطبتين څه حیثیت شرعي ده اما عند الاحناف فهو سنه مؤکده بس یو خطبه چې تو وای ٹھیک شو مولانا صاحبہ بیا با کینه او دا سنت او دا جمهور مسلم دا البته امام شافعی علیه رحمت او چې واجب دي او چې قعود بین خطبتين دا واجب دي اور امام ابو حنیفه اور جمهور حضرات ایو چې دا سنت مؤکده دي بس او تب کینه مان کی اوسره کینه نه استنو موضوع شو خطبه شو امام شافعی چې ترک واجب شنه په ترک د واجب سره نقصان دي نور څه نشته او د خطبه خو بیا سید سام پکې نشته ها البته اولا الاعاده بشي چې یو عمل په طریقې مسنونی سره معاش شي پای ته وګوري چې عوام چې دي زه مال یو خبره بس کنه زه اکثر د اموز لند کوم وسم خو کله کله په نه چې خیر اکثر زما اموز وی لند زه یو ځای ته تلم او باړو غالبا کې دروا او جمی موز میکاو او موسم د ګرمۍ او دنیا راغلی و چې سو درته وي جمعات سلاري سړکونه ډک ته خلکو د موز پابندي لري راو اوسم څه د چې موز شنه ما ترسو یو موږ ناس یو سړیو خو با معزز سړیو یو سړی راته وی چې شیخ صاحب موز ډیر وګت کا ما شیخ صاحب په یخ میراب کې ولاړ دي آیت سپه چې موږ نور کې سوز په خیال درته زکه خلق په نور کې ولاړو کنه او ګرمي مو انا بس ما العبد يقرا بالعصا والحر تكفيه الملامه ونه شو کنه نو ما غینه پس ته دې عادت جوړ کړ زه همیشه کوشش کوم چې موږ مختصر وکړو هغه دای چې پای کې تا ډېرې فائدې وی کنه خو لکه واقعي چې تاسو هیڅ لګیدلی مثلا ته خو مطمئن نازه خدا باز خلق په دې نور کې ولاړ دي دایبم سلغونه خیال خو ساتي کړه نو دې لپاره علما وی کې چره یعنی د اعادی په وجه سره عوام ته تکلیف نرسي نو زرغون اعاده وکا او کینن مزدوش جناب قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما يخطب حضرت په دوه خطبه ویلي او دای په منځ کې به حضرت قعود کو ناس تبکول چلو سامنے باب الاستماع الى الخطبه امام بخاری دې لوی شخصیت ته د بدیزه کې دوه بابونه راوړي رستو اول باب د الاستماع للخطبه دی ګوره مولانا په دې کې اتفاق د علماء امت ته چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون او دا آیت چې نازل شوی د په حق د خطبه کې نو خطبه اوریدل چې کوم دینو دا واجب دي تر دې پوری کې یو سره په خطبه کې چاته څه اشاره وکړي چې هم ګناه شو کہ خطبی په دوران کې دا موبایل چت کې والته کې خودنوم ګناه ده ونه شو کنه ځکه چې خطبی اوریدل دا پتا باندې واجب دي
او زمن امام سے خوب فرمائے چې ذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام مخذا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله عن أعرض عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وخفت الملائكة في المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهاجر كمثل الذي يهدى بدنه. ومثل المهاجر د تهجیر نه مثال دغه سړی چې د وخت نه جمعې لزان رسي. كمثل الذي يهدى بدنه يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم چې امام راشي نو دوی خپل کتابونه او کاپیان چې کوم دی هغه اون غاړي معنی داشي چې هغه خپل عمل د تحریر چې کوم دی هغه موقوف کی ويستمعون الذکر او خطبه شو اوردل شروع کی او منګه مخې ویلو کمن قرب بدنتن کمن قرب بقرتن نو التکه منګه ویلو چې دا تقریب د تصدق په نیت باندې دی قربانی نه ده خو دې ته قربانی زکوي چې دا سبب د قرب ال الله دی دې حدیث کې ورته هدیه وي خلاص شو خبره چلو جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين. اذا راى الامام رجلا جاء کله چویني یو امام یو سړی چې جمعه تراشي په داسې حال کې چې امام یخطبو خطبه وي امرهون امام بدی جائی ته حکم کی ان یصلی رکعتین چې 2 رکعات مز وکا وای دا بل حدیثم دی راور دی بیا جواب کول ته چلو. ابي قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر عن عبد الله قال جاء رجل عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. جاء رجل راغ یو سړی اخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه او پیغمبر سے خطبه ویل پرز د جمعه فقال حضرت وتوی اصلیت یا فلان الک مرګریا 2 رکعات دي کړی دي فقال لا نو قال حضرت قم فرکع پاسا مزوکا مخکدا باب من جاء والامام يخطب باب دې بیان سړي جاء چراغه والامام يخطب په دې حال کې چې امام خطبه ویلا صلى رکعتين خفيفتين دیو موضوع کی 2 رکعات ہلکا پھلکا مخی هم دغه باس مخی دی جایتا د حضرت امر دی او دلته وی چې موږ بکې 2 رکعات خو خفیفتین بکې حدیث وای نبی خبره کو جواب نه ورکو خبره کو. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين. جابر سے وی چراغ یو سړی پرز د جمعې او امام مسلم دا لیکلی چې دا سړی چې کوم راغلو دین صلح کو یا سلی کی غطفانی وو یا صلح کی غطفانی وو دا صلح کی غطفانی راغلو پرز د جمعې او حال دا چې پیغمبر صاحب خطبه ویلا فقال اصليت 2 رکعات ذکر دے قال لا قال قم فصل رکعتين 2 رکعاتوں کا اول اشکال دا دے چې دلیل د داوی مطابق نه دی. امام بخاری دعوت تړي صلى رکعتين خفيفتين دیو 2 رکعات خفيفتين کوي او حدیث کې قم فصل رکعتين مطلق ذکر دی او دا رکعتين مقید په قید باندې نه دي. د امام بخاری مدعا د خفیفتین دا او په دلیل کې مطلق ذکر کیږي. دغه جواب زکه طالب جانا د بخاری مزاج د بخاری سره هر هغه حدیث چالا شرط البخاری ني لیکن مضمون صحیح وي د په باب کې هغه اشاره کوي. هر هغه حدیث چا صحیح وي علا شرط البخاری نیوی لیکن مضمون دا حدیث صحیح وی نو یشیر الیه دیوت اشاره کوي. نو بر روایت کې یصلی خفیفتین راغله دي نو چونکه هغه مضمون صحیح وو نو ځکه باب کې خود اوس ځکه دا خبره طالب جانا دینا مسله د تحیت المسجد راو باسو
علماء وی چې تحیت المسجد واجب دی. سو کوئی امام شافعی اور امام احمد واړه امامان وی چې تحیت المسجد واجب دی. واړه امامان پوښوي امام شافعی او احمد مشران امامان آیوی چې دا واجب نه دی لکه امام ابو حنیفه او امام مالک رحمهم الله. اوس سوال مسئله دادا چې قران وی فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اوس اشتغال پر رکعتینو کې دا معنی د استماع نه دی. نو آیا یو سره چې جمعه تراشی او امام په خطبه ولاړوي نو دی به مسکی تحیت المسجد یا نه؟ مشران امامان وی چې نه بکئی او کشران امامان وی چې کوي با. او سوال دا دی چې بخاری حدیث کې چرازی نبی علیہ السلام قم فرکا قم فصلی رکعتین دی سلیک ته چې حضرت ویلو پاسه وضو کا پاسه دو رکعاتو کا نو دې ته حضرت حکم کړی دی. نو خسته جواب مطلب دا حدیث چې پای باندې بالکل غبار نشته هغه دا دی چې امر سلیک تا دا خصوصیت د سلیک دی. بس امر سلیک تا دا د دې خصوصیت دی. او په مسائلو کې خو مخصصات وی کړه دا دغه نه یو مخصص شو. ٹھیک شو مولانا دا څه جواب دی. دویم جواب دا دی علماء کرام دا مخکې د نزول د آیت تفستمیو وانستون دی دا معاملہ راتل د سلیک مخکې د فستمیو وانستون دی دا دو شو. دین جواب خو خوندور نه دی. وای دا سلیک چې نو دی غریبو او دی کپڑے نه وي کمزوري حالت کیو بعضی اوریانم لیکلی دي کمزوري حالت کیو. نبی علیہ السلام دو رکعاتوں کا مقصد دا او چې داخلت د دې هيئت ګوري او په دې باندې زړونو کې رحم پیدا شي او پس تمازن ورتا توفی ورکی چې دې ځان له بستر او ځان له صادر مادر انتظام کی. تو زما دې حاشی لیکل دي چې دا خبره د خوان خلاص ده خوان خلاص ده. درېمه خبره چې ډېره مزیدار ده طالب جانا مسلم شریف کې راځي نبی علیہ السلام په منبر ناس وو لا خطبه نو شروع کړي په دې کې اشکال نشته. حضرت په منبر ناس وو او لا خطبه نو شروع کړي. یا درته دوالو مسلم 287 قربان دتا نا دارای سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وای ګورا جابر ابن عبد الله يقول دخل المسجد ورسول الله يخطب يوم الجمعه وصلى. بل روایت ہے جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه يخطب. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ یعنی اراد ان يخطب. بل تقول جاء سليك الغطفاني يوم الجمعه قائد الوخاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على المنبر فقعد سليك قبل ان يصلي فقال له النبي اركع ركعتين قال لا ركعتين قال لا قال قم فركع. ٹھیک شو والنبي قائد على المنبر. یا صدرتا او پیغمبر علیہ السلام ناس تو په منبر باندې اوس چې ناس دي خو خطبه وی کړه ولب د دلیلا چې ناس خطبه وی کړه نه وای نو معنی دا شو چې حضرت لا قاعده دا خطبه شروع کړي نه و. دا کیسه جواب شو. دیم جواب په جوابونو کې دا دی چې د چراري نبی علیہ السلام ته خطبه کوي چې پاسه رکعاتو کا او خطبه موقوف کړه. بس دا کیسه خبره شو خطبه سکړه موقوف کړه. ام څه کزم کې عاشق کی راځي ام څه کله خطبه دي خطبه موقوف کړه. نو الکه کې موقوفیت خبره شي نو د سلیک غطفانی خصوصیت شو او قبل ان يشرع في الخطبه شي نو قاعده عام شو.
او مخکې د منسوخیت نشو نو خبر اخلاص شو مخکې دا باب دې په بیان د چتولو د لاسونو په خطبه کې مقصد ایراد هذا الباب للشيخ البخاري تفصیل د حدیثینو دے چجافی مسلم و ابی داود کی یو روایت راضی 164 نمبر راو گورت ابی داود ایک سو 64 حاجی ملاو شو جی خواہ دا روایتو گورا 164 باب رفع الیدین علی المنبر وی رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان عمارة اولگید بشر بن مروان اوکت ووجدو في يوم الجمعة في يوم جمعة دعاء وقتا پرد جمعه فقال عمارو قبح الله هاتين اليدين يدين اي يدين لفظ خده دا دولا سوكي قال زائدة قال سين حدث عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذا ان الصبابة التي تلي الابهام ادا پرپسی شاہ چی مسئلہ حل شی سارے میں سادی مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہرن یدئی قط یدو المنبر ولا لا غیره شاہرن من دیر مبالغت کے دیر اچھتون کے یو سر سلوش پیتا ملاو نشو 164 کتا خاجین مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہرن یدے قطو جی جلد اول دے خیر دے شاہ سواری ورزی کنا مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہرن یدے قطو یدو علی منبری ولا لا غیری ولكن رأيت يقول هكذا واشار بالصبابة وقد الاستا بالابهام داس اس دی دوار واتن کی یاد کا وماروی بشرطا قبح الله هاتين اليدين دالا سند اللہ قبیح کی اور بلوات کی راضی ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر یدیہ دا لکا دا کرف الایدی من الجبابرہ ومن الاخری کون چکا نا شاہرن اللہ تعلیم جذبرانے سیڑی سیام توجہ کہا بھئی یو صاحب وفات شو دیائی بچے ہو بہترین سڑے ہو خطبہ ویلا دی جمعے خطبہ ویلا زو ما امیر سے وہ بادشاہ سے واللہ دی غریق رحمت کی لوی حضرات سو شہیدان شو سمرشو او سمنو من ینتظر او نشو کنا اللهم يد الاسلام المسلمين اللهم يد الاسلام المسلمين اللهم يد الاسلام المسلمين اللهم يد الاسلام المسلمين لا حول ولا قوة الا بالله نموز چوشا ارزما گپ عادت تے نمائد ابی داود حدیث حال شو باچا سے تمہیں پا خندہ شو میں ابو داود حدیث حال شو میں اگر من چی وکن قبح اللہ ہاتین لیودین یا شاہرن یدیہ میں غداو دانو
ایها الناس اتقوا ربکم دا نه ده ایها الناس اتقوا الله دا نه اللهم اعز الاسلام والمسلمین دا نه حضرت خطبہ کی دا سویل اللهم اعز الاسلام والمسلمین استسقاء کی اور دل ترار بخاری کے رفع ید رارے ابو داود کی نفی دا مذہب مسلم 287 قرخاولا 287 قرخاولا قال بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده هكذا واشار باصبعه دلتم ما نرالا القول بمعنى الاشاره ما يزيد على ان يقول بيده لا اخلاق الكتاب علماء کرام صلحاء امت نعیم الدین پوښوي نو اوس مسلې ته وکړه دا یو دې نفس رفع دا حضرت په مانزه کې دعا دې خطبه کې دعا دې پارا الله سوچت کړ دې آغا عمره چې په بشر باندې رد کړي نو آغا کیفیت بلا دعا یو توړ الله سره بلا دعا اور یا آغا کیفیت طرفی شاهرن یدیو مبالغه پر رفی قعدت الجبابره اشکال ختم شو طالب جانا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس الطويل عن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذا قام رجل فقال يا رسول الله اذ قام رجل اذ قام جپاس یو سړی فقال یا رسول الله هلك القرى هلاك شو ساوري قرى هغه کرسونډای والا که وخان شو نه لکه اسونه شو او غوان شو ٹھیک شو کنه او خوف چې کوم د نغه وخان وتوي هلاك القرى هلاك شو کرسونډو والا یعنی ساوري هلاك الشاو هلاك شوی ګډي بيزي وبنشته ده غیا نشته ده سورې پانه نشته فضل الله ان يسقينا دعا غواړي چې الله باران وري فمد يدي ودا اوس دې کې حدیث راغی حدیث کې د امت دا او امام بخاری باب تړي رفع امام بخاری وی رفع او حدیث کې راغی امت دا موږ مخکې ویلس بوډاګان شو څنګه چې قد يكونو ترجمه الباب شارحا للحديث دلته چې د امت ده په مان در رفع ده ادا شنو کړي داسې کړو مد يده ای رفع يده الله الله مثلا شو چلو باب الاستسقاء في الخطبه يوم الجمعه بس تک حدیث بیا راوړه معنا امام بخاری وی اے جائز دا دعا د استسقاء په خطبه کې پرد جمعه چې ملک قاصاری او جمعه پر خطبه وای او په خطبه کې هغه دعا وای نو جائز ده مخ هغه عربی کې یو سوی ذکر نه غیبا هغه زوته وکنه پکار خدای چې هر جمعه مستقل بډانګیا خطبه وي خو ویل شو او څوک به اوري څوک به پويږي چلو مخکې موږ ځان اسان کړی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على هذه ورسد خلق تا قاصالی په زمانه د پیغمبر علیہ السلام فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعه قام اعرابي پس یو باندې چې فقال يا رسول الله هلك المال وجعل يالو مال نو تباشو وجعل يالو او کوم به زمنګا وګی شو معنا غل نشته کنه فضل الله لنا فرفع يده ماشاء الله ومان را فی السماء قضاء داد زمنګ مخې ویل دي مګه نو لیدله او نه لیدمګه پسمان کې قضاء یو خاص د ورزي یو ټوټه د ورزي راوی فول الذي نصيب يده قسم می پاغزات زمارو دی پلاس کې دي ما وضاها حضرت تعالی سنا نو کتکړي حتا سار صحابو ترجی روان شو ورزي امثال جبال پشان د غرونو یا کس تشبیه کثرت کې دا یا غټوالی کې دا
ثم لم ينزل بیازت من برنو کشوه حتی رأیت المطر ترجمه ولید باران یتحادر علی لحیته یتحادرو په شکل دمل غلرو را کوزید د ګری مبارک د حضرتنا ماشاءالله خطبه ویل کړه بان وریږي ان دې نه دمل غلرو په شان یو دانه د بو کته حت ولا اللهم اسقنا اللهم اسقنا الله الله فمطرنا يومنا ذلك ورد شنبان باران فدغرزو من الغد او هفتی فرض ومن بعد الغد اتوار فرض والذي يليه اغرس تنزدې والا کسموار شو ما شاء الله باران شو حتى الجمعه الاخرى تاني والی جمعه پوری فقام ذلك العربي او قال غيره جبل جمیل حضرت ولاړو دغه عربي راغی یا بل سوک فقال یا رسول الله تحتم البناء ارتاو شزړی کوټي وغرق المال مالنا ډوبشلا فضل الله لنا فرفع يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا الا حوالينا منا چا پیر دمنا نپمنګ باندې مانه یاد شو حوالينا الا ورینو چا پیر دمنا وروا لا لینا پمنگ موروا بلا مانوکم حوالینا اللہ اووری چا پیرا دمنگنا آغا چا باندی چا چال ضرورت وی لا لینا زم ضرورت پورا شوی دے فما یشیر بیدی لا ناہیت من الصحاب حد اشارہ نکولا یو گٹ دوریا دیتا الا انفرجت مگر اغبا جدا شوا وصارت المدینتو او گرز مدینہ مثل الجوبتی بشان دا گول حوض بشان دا گول حوض حوض بیجنی بیا گول چشی اللہ اے دا مدینہ دا اسمان دا ورزن ڈاکو مدینی لپاسا اسمان بالکل صفاش نور راو خط چار پیر ورزی دی داود نبی دا نبوت نخی اللہ اغی لیدلی وی او ما دغی نزیاتی لیدلی دی اغی لیدلی وی امون دغی نزیاتی لیدل ولی بخاری زنده باد دادات شده که چمون لیدلی وی او زم ایمان دے پدی کامل سمجھتم کنا وسال الوادی وادی قناتن شهرن او وادی قنات اغا قنات چې د مدینی نشافی روا پورا یو میاش پکې وبروانه وي ولم یجی احد من ناحیه الله او نرات المدینه تاد اطراف د ملکنا الا حدث بالجود مگر اغي ټولو بیان کو بالجودی په کثرت باران اسیاسی بارانو نو ورېدل اسیاسی بادشوا باغونه تکش نشله او غرونه د واخونه ډکشو اسیاسی بيزي مړی شو الجود معنا دا شو خود شمالی سرکار چلو باب الانسات يوم الجمعة والامام يخطب واذا قال لصاحب انصت فقد لغى فقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت اذا تكلم الامام سبحان الله امام بخاری خپل خوې چې دبرېږي ګوره مولانا صاحب وجو ایراد هذا الباب محدثین فرمای دا باب کو مکرر شو نو اے جذباتی عمران الدین چې ورل بیا الله تراوانه شي نو دا باب چې مکرر شو نو ما وجو تکرار هذا الباب مخکم وی الاستماع للخطبه استاوی کنا الاستماع للخطبه اوس الانصات یوم الجمعه دا باب مکرر ولی راوړ ماشاءالله اور عمران الدین امام علماء ذکر کی اللہ دے پدی علماء باندی رحمتونه وری اللہ اکبر اللہ گورا دفع دوام دا قرآن کی خرازی چی فاستمعو وانصتو دے کنا نو استماع خو علی چی سریس اوری باب امام بخاری باب الاستماع للخطبہ واگی خود الخطبی تا نو زه جمعات کې چې کوم دنه دي د خطیب आवाज اوري ای خود خو کیږي خدل ته کمره کې خلک نازي غپونه دي لګي نو خیر دی ځکه چې الاستماع الى الخطبه دی امام بخاری وایي چې نه
یو استماع د یو انصات ته استماع وقت رسیدو د आवाज دی انصات نفسي چپ کې دل دی مکه باب راړو الاستماع الى الخطيب اوس دې لری باب راړو الانصات یوم الجمعه اشاره شو الته اول باب راړو چې امام ته قریبي استماع وکا اوس اخر کې باب راړو الانصات کې امام نه لري نو چپ کې نه بس انا حل شو دیمه نقطه امام بخاری مزاج احناف باندې رد امام سے مطلب داو اذا خرج الامام فلا صلاه ولا امام بخاری وی چې نفس خروج د امام معنی د کلام نه دی کلام د امام معنی د کلام نه دی دیکھوا خروج د امام معنی دا بلکې کلام د امام معنی د کلام نه دی زه مرادیونه کړم ما خپل رائے دا ردیونه کړ بابجی پری خود رونه واغستل بابجی پری خود ارونه واغستل ذکر صاحبین مذهبم داده بوجو کنا او خروج الامام مانع عن الصلاه وكلام الامام مانع عن الكلام نو معنی دا شو چې دا رونو خبره واورده او رونو ځان له خپل کارخانه کې نه جوړه کړي خو د بابا نه اوریدي نو روح می د بابا سره نو الانصات یوم الجمعه والامام يخطب واذا قال صاحب ينصت فقد لغى او تاسو یو مرګره ناسي او دې خبرې کوي اته فقد لغى تام خپل ثواب څخه ختم کړه دانه چې ته اوري بل سړی ته اوري هغه درې لیونیو کنه احمد دو ولارو موزیک او نږدې ایو بس خبرې کولې څه دي خورل دي او دریم ځان لاو نو په لارې باندې څوک روانو نه غوېل کا موږ کی خبره مکه مزماتي ادریم چې ځان له ولاړ غیر اور شکر چې مان دي کړی نو موږ ما څه کې نه ماشو قال سلمان الفارسی عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت اذا تكلم الامام اوس ګوره امام بخاری وی ينصت چپ کیږي با کله چې امام کلام کوي یا ينصت چپ پات کیږي اذا تكلم الامام نو معلومه شو چې نفس خروج د امام معنی د کلام نه دی کلام د امام معنی د کلام نه دی ما تاسو قرات خلف الامام باندې حواله در کوله ما کتاب نه ځنه مې زل راوړه او زه تاسو کتاب وخیرا لکه یو امام خطبه وای او بل سره خبرې کوي نو فمثلو کمثل حمار فهكذا يقرأ والامام يقرأ عليه دغه سه حکم دغه چا دي چې امام پسې قرات لولي د دې مثالو په شان د خر دي دا مجموع فتاوی کبرا د ابن تیمیه سے او دا صفحه دا د خیر سره 147 دا دو خبر دي لیکلي و اذن فلو كانت الصحابه كلهم يقرؤون الفاتحه خلفه اما في السكته الاولى واما في الثانيه لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقلي فكيف ولم ينقل احد عن احد من الصحابه انهم كانوا في السكته الثانيه يقرؤون الفاتحه مع ان ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابه احق الناس بعلمه فعلم انه بدعه بیا مکه ذکر کړي مثل الذي يتكلم والامام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا فهكذا اذا كان يقرأ والامام يقرأ عليه مثلا شو دابا شیخ محترم مثل الذين حملوا التوراة ولم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفارا آئے فتح کبرا میں ابن تیمیہ لکھ چکا ہے پوچھو گا نا ارے بیا مونږ ته فتح کبرا حواله نه نو ما بیا چې پیتی کړه نو ما چې دا زه وکړه او شي نو زه ډېر خوشاله شوم اما بیا سجده د شکر مدا کړه صفحه 147 ماشاء شکر دیم جلد زما کجیرا 147 صفحه دا نظر شوه وځي کنه
وای کله راځه کله بزما کې زدل دردما زما خستلالیا ونه څنګه هذا خسته خبره ذکرها حجي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن غير عن هشام قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قالت لصاحبه يوم الجمعه امسك والامام يخطب فقد لغوت. ٹھیک اذا قلت لصاحبك کله چې مرګی ته یوم امسک ولما یخطب فقد لغوت ٹھیک ته لغوت معنی دا چې خپل ثواب دی لغوه که برباد دی کجی. باب دې په بیان دا غټیم چې راضی پر ورځ د جمعې ګوره علماء کرام او صلحای امت او دراتون کې زمانه لوی له قاضیان او ججان او فقیان او محدثین او مفسرین او مدرسین ونه شي کنه او پته چې نور کم القاب د خیر سره الله یو عالم آی په دعا وخت چې یا الله زما دې جامعي فاضلان الله عالمان به عمل کې الله دې د علم فیض جاری کې الله په دنیا کې دې علم فیض جاری کې دا دغه دعا وا دا زم ویم او زما خو اداره نشته نه اے الله زما دې رفقاو د علم فیض جاری کې چې څنګه فارغ شي مدرسین شي دانه چې دکانو کې ناسي وای غوړي 50 روپے چټا کایدا نه چې دی قران بیانې حدیث بیانې فقه بیانې صرف بیانې نحو بیانې علوم کې مستغرقی یہ اچھی بات ہے. اس دی کی باز تے علماء کرام اور صلحائے امت چې دا ساعتی مقبوله للدعا شته او کې نشته ده په دې جمعه کې د سار نور شقتو نواغلی تر نور پریوتو پورې یو ټیم خفي داسې دی چې هغه وخت کې د دعا کوونکی د دعا تقابل ورسره شي ټکراو دعا قبلي لکه په کال کې چې د ليله القدر خفاده نو دقسی په جمعې ورځ کې د دې یو ټیم چې دا د دعا د قبولیت لپاره دی نو دم پټ او خفیف راز پروت دی په دې باسي چې آیت دا دعا د اجابت ټیم په دې ورځ کې شته او کې رافع شوی دی بعض قول دا چې دا رافع شوی دی د بعض قول دا چې دا رافع شوی نه دی دا شته خو معلوم نه دی تاسو دی حاشی خزان ستړي کړي دي 22 اقوال په دی باندې کړي چې دا کم ټیم دی کم ټیم دی کم ټیم دی کم ټیم دی ضروره 22 اقوال دي نو 22 غنټې خو درز نه ده کنه نو معنی دا شو چې درزي هر برخه آی ویل چې دا ټیم دی نور خطو ټیم دی قبل الزوال ټیم دی بعد الزوال ټیم دی عند خروج الامام ټیم دی بین الخطبتين ټیم دی من الخطبه الى فراغه الامام من الصلاه ټیم دی بعد الصلاه الى العصر ټیم دی بعد العصر الى غروب الشمس ټیم دی یعنی مختلف اقوال دی په دې مسأله کې زما عزیزانو ډیره خسته خبره په دې کې دو اقوال دي اگر چې ټول اقوال شته خو 281 د مسلم نه معلومیږي چې دا ټیم چې د مازیګر د مانځنه چې واخلي نو تر نور پریوتو پورې دا ټیم د اجابت دی 281 تیشوانا سوا یو قول امام ترمذی ذکر کوي چې دا د مانځه د شروع کېدو نه واخلا نو تر فراغت ته امام ان الصلاه پورې دی جزاك الله وزوجك الله تعالى صالحا او دان ګور مولانا صاحبہ ويقول ان في الجمعه لساعه لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خير الا اعطاه
وهي ساعة خفيفة برواته ولم يقل وهي ساعة خفيفة برواته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة 181 صفحه دا ټول ذکر شوی دی ونشو مولانا صاحبہ خدا یو شو چلو موتا امام مالک درینوے صفحه دوی ذکر کوي چې دا د مازیګر نواغله تر ماخام پورې دی خو په دې علما اشکال کوي چې ان یصلی دی د بیا علما وی چې دا یصلی په حکم د صلات کې دی لکه د مازیګر موز نه کینی تر ماخام پورې تلاوت کوي ذکر کوي دعاګانې غواړي نو دغه وخت د اجابت دی او دې ته خلق زیات راجح دي زیات میلان دي ته دی چې د جمعې ورځ نه یعنی د مازیګر د مانځنه واخلي تر ماخامه پوری نو زم کې د طالبان حضرات د سیل مزاج پرز د جمعې ختم کی او مازیګر چې موضوع کې خپل جمعات کې نه تلاوت کی یاد مطالعه کې د بخاری نو دې چې د مطالعه کې ټیم تیر کی نو یو خو په کثرت درود د بخاری باندې راشي درود شریف دې بار بار وي او دغه وخت به د اجابتي چې دې ځکه ساتي چې خدای علم به عمل می نصیب کی خاتمه بال ایمان نصیب کی نو ان شاء الله اجابت ہوش چلو مخکې وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيء ذکر کې ذات جمعه ویده کې یو ساعت لا يوافق عبد مسلم او قائم يصلي چې مسکی یا صلی الله شيء الا اعطاه اياه واشار بيدي يقلل دې لوونه موږ اوس مسلم کی قاضی خفیفه یا خفیفه دې لوونه الله اکبر جی باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاه الجمعه فصلاه الامام ومن بقي جائزه گورا علماء کرام دې کې اتفاق دی چې یوځای کې جمعه جاری شي نو بیا علماوی احناف چې د امام نه علاوه چې درې کسان راځي نو دې به جمع مسکی یو قول دا چې یو امامي دو مقتدیان هم به جمع مسکی جمعه کنه جمعه وکړي امام شافعی علیہ رحمت وی چې کم سے کم چې 40% امام احمد سے نریم دا قول دی امام مالک سے وی چې کم سے کم 10 دا خو هغه عادت دی لپاره شروع کولو د مز د جمعې او سوال دا دی چې مز 10 کسان وو تا مز شروع کا 3 کسان وو تا مز شروع کا 40 کسان مز د شروع کا په درمیان د مانځ کې صحابي سو شو لکه په خوا د تجارت مسله ان سوا جماعتونو کې دا سکی حمله مملکی اوس په ابتدا یعنی دا مانځ کې صدا سے حادثه په مانځ کې وشوا چې خلک تر بیتر شو او تختر راو تختدل اوس بس کی نومنګ وایو چې څومره کسان امام سره پاتې وو اگر چې یو پاتې شي یا دو پاتې شي او امام بخپل د جمعې مز تر سره کوي بس ځان فرناس امام چوترتی خلد امام نا فی صلاه الجمعه فصلاه الامام مز د امام ومن بقیا ورغه سوچ امام تر پاتې دي جائزه سمانه جائز ده مانس شوا بدستور بمز پورا کوي چلو شابه تکړه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن حسين عن سالم بن ابي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت عير تحمل طعاما فانتفضت اليه حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رجلا وې دولس پات شو په دې دولس کې بلال دی عبد الله بن مسعود دی او لس هغه 10 مبشره بالجنه دي او دا د تمام د مراسیل په حواله سره ویلو او روح المانی په حواله سره چې دا هغه زمانہ وا چې دا خطبه د مزنا رستو بوا نو مز شو او خطبه ویلا او پای وخت د خطبه دمره اهمیت لا نور راغله ٹھیک شو مولانا صاحبہ
او دې لپاره اغیتلو او بعض علما چې دا نو مسلمانانو نوی مسلمانانو لا د آداب نو خبره او دا څه اشکال چې ته وای ته په منځ د سبق کې نه دي ونه شو کنه ته چې په منځ د سبق کې دی تو کې هغه په منځ د خطبه کې لار خدای به ضرورت دی کنه او هغه خدای ضرورت چې فاقه او گشو روټه نه وا کپڑے نوی الله 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 موږ خو صبر راکې موږ ډېر به صبر یو کنه نو چې دا زموږ حالت کې دې موږ جمعه ته ناراضو دا خدای لوی مقام چلو باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ازدک دا طالب جانا چې الکا د مانځنه مخکې د جمعې فرضي د فرایض نه مخکې سنت شته کې نشته ده امام احمد ابن حنبل مسلک دادی چې د خطبه د مانځنه مخکې تحیت المسجد کې کین کول شي سنت مونت نشته ده په دغه سی بناستی امام به خطبه شروع کی او مزبو کی هغه نه پستا ابن قیم ابن تیمیہ علیہ الرحمت هم دغه سی مسلک دی چې د جمعې نه مخکې سنت نشته ده او دا د حنبلیانو مسلک دی واما امام شافعی مالک او امام ابو حنیفه رحم الله دی وی چې د جمعې نه مخکې سنت شته په بیا په عدد د رکعاتو کې اختلاف دی نو امام شافعی سے وی چې 2 رکعات وکړي احناف وی چې 3 رکعات وکړي 3 رکعات د مز نه مخکې دي او 6 رکعات د مز نه وروسته دي بیا په دې کې اختلاف دی چې لکه د فرض د جمعې نه وروسته 100 رکعات دي نو څوک 3 رکعات دي څوک 6 رکعات دي کې څوک قائل د 6 دي نه په دې کې اختلاف دی چې تقدیم د رکعاتینو په اربعو کې کنه تقدیم د اربع رکعاتینو ده نو بعض خلک وی چې نه اصل رکعاتین دي نو ته جمعې پسې 2 رکعاتو کې او بیا به 3 رکعات کوي په دې رومشته ډیر دلایل دي او بعض علما وی چې نه 3 رکعات دي او دا رائے زما ډیره فخر ده او زموږ د فقہ کتابونو کې دقه ده او مسلم روایت کې مشته من اراد ان يصلي بعد الجمعه فليصل 4 دوی وی چې ابن عمر سے وی چې هغه په جمعات کې 2 رکعات کول ٹھیک ده جواز دی چې څوک 2 رکعات کینو کول شي 3 رکعات کینو کول شي 6 رکعات کینو کول شي اولا د امام مسلم د روایت مطابق فليصل 4 حدیث کې امر راغی نو کې د وجوب نوم بنو استحباب شو نو تقدیم د 4 شو پر رکعاتینو باندې او دا چې په دې باندې خلک اختلافات کوي بعض خلک چې کم دي هم ته ما به وچګن خبره چی دغه 2 رکعات مکه کې 3 برسو کوي لیکن مسله دا ده چې 3 رکعات مکه دي 2 رکعات ورپا سیدی اوس دې کې امام بخاری وایي الصلاه بعد الجمعه وقبلها توجه کو طالب جانا امام بخاری داراو چې مز د جمعې مز بکای مخکې پس د جمعې نه او مخکې د جمعې نه نو سنت قبلیه او بعدیه دوار ثابت کړه لیکن امام بخاری توجه کوا سنن قبلیه او د پار حدیث نه دراوړي سنن قبلیه او حدیث نه دراوړي ای وجه دا چې سنن قبلیه باندې امام بخاری په شرط امام بخاری ته حدیث نه ملاو نشه نو چې ملاوي نشه نو قیاس د سنن قبلیه او د جمعې په سنن قبلیه او د ظهر وکړه ځکه چې دا ظهر چې دا جمعه چې دا خلیفہ د ظهر دی او چې د صلات ظهر نه مکه سنن شته نو د جمعې نه مکه په طریقه اولا شته ٹھیک شو مولانا یو خبره دې مشکال دا چې امام بخاری عجیبه سره دی ترتیبی بدل کوي الصلاه بعد الجمعه وقبلها فکار خداو چې الصلاه قبل الجمعه وبعدها ځکه چې سنن قبلیه مخکې کیږي او بعدی رسو کیږي امام بخاری وی ته نه خبر بچیا دې کې راز در تخیبا چې سنن بعدیو کې اختلاف نشته دی اختلاف سنن قبلیو کې دی نو ما ورته وی چې طالبہ چې سنن بعدیه منی چې ذکر په حدیث کې راغل دی نو سنن قبلیه هم امانا ذکر چې ذکر په حدیث کې راغل دی
نو سنن بعدیو کې خو اختلاف نو کنا نو ځکه الصلاۃ بعد الجمعه بعد جمعه کې اختلاف نشته نو وی وقبلها نو مخکې هم اختلاف مکه او کا مثلا شو چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين حتى ينصرف فيصلي ركعتين اوس مولوی سے و پوښه کنه دا سنن قبلیه ثابت کړ بعدیه ثابت کړ خو مسله خو د جمعې او حدیث راوړ د سنن مؤکده او قبل الظهر نو قیاسا ثابت کړ ٹھیک شو او دارنګه بعدها په دې کې د علماء بعض وخت اختلافات دي پاسي اختلاف کې ګډوډ کی دا ما زغه ګوره مجموع الزوائد دي او د دې دا صفحه دا 195 جلد ثانی ده جلد ثانی ده اور 195 صفحه دا باب فی سنت الجمعه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعه اربعا وبعد اربعا لا يفصل بينهن قلت رواه ابن ماجه باختصار الاربع بعدها رواه طبراني في الكبير وعن علقمة الى اخره ان ابن مسعود صلى يوم الجمعه بعد ما سلم الامام 4 ركعات رواه طبراني ورجال ثقات وعن قتادة ان ابن عباس كان يصلي بعد الجمعه 6 ركعات صفحه 195 سنن قبلیه او سنن بعدیه دواړه ثابت دي او دارنګه تاسو حاوی ویلی خو ډیره خدا او چنی ویلن بیا بزان لوګ غوړي ښا 233 صفحه د ما څخه زما د طحاوی او تاسو بیا بزان لوګ ځکه ما څخه طحاوی چې دا ایچ ام سعید چاپ دی چې کوم کې د مولانا حسین علي سے حاشیه ده چلو باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله من فضل الله جي وبه قال حدثنا قال حدثنا سيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو عصام قال حدثني ابو حازم عن سالم قال كانت فينا امراه تجد بس اشاره دي طرف ته چې موږ به جمعې موږ له سار وخت تلو البته یو بډای بوا سبحان الله او دغه په ذمہدار وا ناغي د خپل پټی کې د ابو ناو سرا چقندري کړلو داغه چقندر پیګنه هغه به چراو زیر به راو وکړي هغه به په کټوي کې نره کې باندې وکړي او بیا به چې دکنه وربشي وړ کړی وي هغه وړه به پاغي باندې ودړل چې ودړل نو دا وړه به په دې چقندر باندې موهیت شو نو دا چقندر چې کوم دی دا وړه په منځلې د غوخي بشو او چقندر په منځله د اډو کې بشو جمعه به جمعه موضوع کړه نغابه صلی الله علیه وسلم لبلا به السلام علیکم آیا کنه بچو ډوړې خره الله اکبر نمنګ لبا چې قندر را کول امنګ به دا خړل اوړو په منځله د پستی غوخي شو او چې قندر په منځل اډو کې خړن کې شو خړې دل شو ارم غډي خوشالي دو موږ به خوشالي دو وښه کنه هغه نرسو موږ به روټه خړا معنی دا چې موږ به جمعې له وختي راځو معلومه چې جمعې پر د کله کله کې سو خیرات کوي نو خبره دي كانت فينا امراه من کی وزنانا وا تجل على اربعا في مزرعه الله چې دې کرل با خپل مزرعي په غاړو دولو باندې اربعا دربيعه ندا او ربيعه ستوي ناوي توي لا سلقن پوجوی مزرعه الله خپل ذمہ داری زه کې سلقن چقندر فکان اذا کان یوم الجمعه چې کله به جمعه راشوا نو تنزیو اصول السلقه دې برا وخت کله اغزیل د چقندر فتجلوا فی قدر نو ټک ټک به کړنو به غرزل په کټوای کې ثم تجل علیها قبضه من شعير بیا به واچل په دې باندې یو موټه د وربشو دوړونا او تطحنها چاغه به وړکو په لاس باندې فتكون اصول السلقه نو شبه هغه زیل د چقندر عرقه اډوکه دي تیشو کنه پکې براره
وكنا ننصر من صلاة الجمعة من بفارش نموز الجمعة فنسلم عليها نسلام بمغوي ببداية باندي فتقرب لك ذلك تعاملنا فنلعق من بأسي أسرت دا يعني خبم شوق بوخرا وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها لذلك نتمنى من بأرزو كلا يعني من بانتظار کو رز جمعه د بډای د خوراک لپاره چې کله به جمعه راځي چې د بډای په کور کې چې قندر خورو ماشاءالله ماشاءالله چلو قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سعد بن سعد بهذا او قال ما كنا نقيل بهذا وقال ما كنا نقيل نو منگا چنگا قیلولا کولا ولا نتغدا نبا مناشتا کولا الا بعد الجمعه مگر د جمعې نه رستو د دې ماندانو چې تقدیم د وخت نه مو کولا معنا منګ با خپل ځان فل طور سره جمعې لپاره اوس هم خدای دې ته ما سره بوزي کنه نیک بخت و چې داسې ناشنا یو داسې ویمو الله والله وخت اجابت کړس او سوکرا چې ټول طالبانو لار شي وای پاسپورتونه جوړ کړ وځګانا او عمرې ویزا ولګیدا زه شاوې لار شم راو کړ الله اکبر خدا مکی او د مدینه عمره دا خیال ورته مولانا سیوا نو ما عرض کو اوس هم دی وخت کې لکه الته 12:30 جمعې موږ کیږي چې په دې ورځو کې عام ورځو کې 10 بجې جمعه ته لاړ نشي نو دنه جمعه کې ځای نه ملایي او خاص کر کې چې ایام د حج وی 8 بجې بزان له دنه ځای ګوري زمونږ به معمول زمونږ دا معمولو چې موږ بلاړو موږ بچي نس کړ چې بیا به واره بول راځي او بس را به ولو دغه نه بودو شو ګنټه نیمه او بس حدث بو کلا بړو پوښګه غسل بو کو د جمعه کې وکي خپل تلاوتونه وکول تو الت دانه چې کمال دی خو چې اتنا به جمعه ترانه شي بیا ته زه نه ملاويږي دنه بیا به بار خود سره ناشتي الله الله نو دی لپاره صحابه چې بلل نه راتلو کم زین نه براته به حضرت سے په موږ دی پاره الله اکبر نو چې بیا دی دا روټه په کور خوړې نه جمعه تر رسیدې شو جناب باب القائلة بعد الجمعة ذکر د قیلولې پس د جمعې مزنا القائلة قیلوله کول پس د جمعې نه صحابه د جمعې صبح قیلوله کوله شابه تعالی جانا قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت انس يقول كنا نبكر يوم الجمعة ثم نقيل ومنګه چې سار وخت به مدلراتلو جمعې ته بیا به فارغ شو نو موږ به قیلوله کولا شابه تکرشه طالب جانا قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو عصام قال حدثنا ابو حازم حدثني ابو حازم عن صالح قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تكون القائله من به حضرت سره مزوکا هغه نه پس به من کوله قیلوله امام بخاری مزاج باب کې خلاصيږي په اخر کې یو کلمه برات استدلال پر راوړي څنګه چې دلالت کوي په اختتام د مضمون القیلوله د دمه ګرمي خوب اوس یو کا الکه خوب سره کله کوي چې کار نه فارغ شي القیلوله فارغ شي ته د کتاب الجمعه ابواب د جمعه فارغ شي یو یا القیلوله للاستراحه القیلوله لپاره استراحت وی او استراحت کلوی چې فراغت حاصل شي نو کتاب ابواب الجمعه فارغ شي اوس دمه کوا دلالت شو قاضی صاحب مول ذکر القائله نو النوم اخل موتی نو لکا په دنیا کې چې څنګه قیلوله کیږي پس فراغتنا نو دارنګي د قیلولې پشان موت مرضی نو لستون کیا لولون کیا د موت په انتظار وسه ٹھیک شو کنه اپ موت سره د ژوندونه انقطاع راځي نو القائله ابواب الجمعه ابواب صلاه الخوف انقطاع رااله او دا خسته خبري